السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه مخاطب دی دلته کې ګړی سادوله ورته وایي د اوچ نیر سره د مسیزو میره هم ورته وایي دغه ځای ته راغلي او دغه خلکو سره مونږ دلته کې یو څو خبرې اترې کوو په افر باندې راغلي په کانټیکټ باندې راغلي مونږ سره کانټیکټ شوی دی چې مهرباني وکړئ تاسو لږ دلته راشئ تاسو د مونږ د حالت زار چې کوم دی دا خو لږ د خلکو ته د کیمرې په سترګه باندې وښیي اوبه هغه اوبه که هغه اسماني وي او که هغه د ځمکې وي د الله تعالی یو لوی نعمت دی او د دغه نعمت غوندې څیز نه چې کوم دی دا خلک محرومه دي نو تاسو مونږ سره اوسئ مونږ ورځو او هغوی سره یو څو خبرې اترې کوو کتونکو مونږ چې کوم ځای نه هغه ځای کې هغه کلیپ راواغېشتو د هغه ځای نه مونږ روان شوي په دغه لاره باندې نو مونږ دلته کې راورسېدو د اوچ نیر سره خوا کې خیبر آباد چې کومه علاقه ده په دغې کې دا مخلوق چې کوم دی د الله تعالی دا پروت دی او بل په دې لاره باندې چې مونږ راتلو نو لکه د خپل ذهن کې ما سوچ کولو چې الله تعالی د داسې ایمرجنسي نه پېښوي هغه ګاډی خو به هم پیدا شي خو که په دې لاره باندې هغه روډ ته دا مریض وتو که نه نو دا به ایکسپایر وي ما خو سوچ دغه راغو د لارې په هکله خو بهرحال دلته کې چې مونږ سره کم مشران او د دې ځای خلک ولاړ دي هغوی سره یو څو خبرې کوو چې د هغوی رایه څه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله دا راته ووایه وروره نوم دې څه دی زما نوم ټیکه خان دی د خیبر اوسېدونکی یم دلته اوس د مجبورۍ راغلی یو متاثرین شوي یو د بعد مجبورۍ راغلی یو خو مو دلته چې کوم دی اوس هم ډېر په مجبورۍ کې یو د څه وجې نه په مجبورۍ کې یو چې موږ دلته د هېڅ شي انتظام نشته دی داسې تاسو غوندې خلک موږ ته ډېر راغلي دي د انجوز والا راغلي دي نور هغه والا راغلي دي خو غور هم چا اخیستی دی نه راشي د مونږ د هر شي لیکوایي وشي خو واپسې موږ له هېچا اطلاع نه راکړې چې تاسو له دا شی وشولو یا یې ته منظور شولو ښه دا مونږ چې نن راغلي یو که نه دا به مونږ بیا دا کم مقصد له چې مونږ راغلي او دغه مقصد مونږ په کومه ورځ دلته کې حاصلولو مونږ به یو ځل بیا راځو انشاءالله بلکې مونږ به نه راځو تاسو به مونږ ته سوال جواب کوئ چې هغه تاسو کم میشن باندې راغلي وي هغه کسان هغه اداره هغه خلک راغلي دي هغوی دلته کې دا کار شروع کړی تاسو به مونږ رابلې انشاءالله خو دا راته ووایه ما ته خبر شوی دی چې د دې ځای خلک چې کوم دي زنانه چې کومې دي دا ډېر د لرې نه اوبه راوړي دلته اوبه نشته نه بالکل دا حقیقت خبره ده او به د کومې وجې نه نشته رای چې موږ له بجلي نشته رای مو چې کوم دی که نه کوي چې چا والي دي شمسو والا لګېدلي هغو نه خپلې آبادي د پټي واسطې آبادي کوي زمینداره د مو دپاره هغو نه څه سهولت نشته رای بلکې چې کوم دی مو ضرورت د بجلي هم دی د مو د لیار هم دی د مو د کوم د لښتي د کورونه ګنده نالې چې وځي دغو ضرورت هم دی چې دا هم وشي د جومات چې کوم هغه پاتې رو دا هم حقداره دی چې په همدغه طریقه کې دا هم ورسره امداد وشي د جومات په الله کور دپاره ښه دا راته ووایه دلته کې د دې جومات کې خو ډېره یو غټه جمع وه اوس ولاړه وه تقریبا 2 صفه پکې ښه غټ جومات دی که نه په دې کې لکه تاسو په دې ذهن کې دا څه وایي چې دا خپل مسایل دلته کې ګورئ نو تاسو څه وایي چې انسانیت مړ دی که ژوندی دی نو انسانیت خو چې ژوندی وی موږ په دا حالت کې نه وای وروره ځکه چې د پاکستان حکومت چې کوم دی غریب طبقې ته نظر نه ورکوي ووټ تاسو دلته استعمال کړی دی کلته ووټ مو په خپل ځایو کې استعمال کړی دی چې کوم ځای مو غیر که نه په هغو ځایونو کې استعمال کړی دی چې څوک د کوم ځای اوسېدونکی دی د بازار دی د کرمنې دی د برګ دی د باړې دی یا خیبر دی چې کوم ځای کې ووټ دی په هغو ځای کې مو ووټ شوی دی دلته مو غواړو چې مو ووټ دلته را بدل شي او دلته مو داسې کاس وي چې په هغه پسې مو ووټ وواغو چې موږ له دلته کار وکړي ښه دلته کې تاسو په دې جومات کې هم اوبه نشته په کورونو کې هم دغسې حالات دی مانځه او داسې دپاره تاسو څه کوو بس الله کریم دی دا یوه نه یوه کور نه طریقه را جوړه شي چې لمانځه او دسه او د ضرورت هغه پرې پوره کړو
څوک یې د بهر نه راوړي په زیرنجو کې په ګوډیو کې په چشي کې څوک یې راوړي بس څوک دلته خپل شمسونه ضرورت پوره کړي دغه مجبوري او دلته ټولو نو مونږ خو وینو لکه دا جونه د عمرې خیراتونه زکاتونه نو داسې یو مسلمان پیدا نه شو لکه چې هغوی ووایي چې یاره دا دومره دی نه دا د ماشومان بچي دلته کې د قرآن سبقونه مونځونه اودسونه دا داسې یو مسلمان پیدا نه شو چې د هغوی په دې زړه کې لکه دا احساس پیدا شو چې یاره دا خلک خو چې کوم دی د خدای تعالی مخلوق دی د مونږه د امتحان دپاره الله تعالی په دوی باندې دا ورځ راوستې ده راشه لاړ شه دوی له چې کوم دی نو دا اجت راواکه نو که دا خو زه یې ته وایم وروره چې 2011 ناردلې په مو باندې الله به شو یک یو سړی مهربان کړی الله د جنت فردوس نصیب کې هغه واپس شوی دغه دنیا نه رخصت شوی دی چې دغه جومات یې مولا جوړ کړی دی دغه جومات یې امداد یې کړی دی او د خپل پټي نه یې خوره خرڅه کړې ده هغه د الله د قبوله کړي دا جومات یې مولا کړی اوس د هغه ماشومان د قرآن درس پکې کوي چا پکې ختمونه وکړه څوک پکې روان دی الله په فضل الله دې اجر ورکړي کاکا تاسو دلته کې آبادي چې کومه ده دا کورونه چې کوم دي د دې درته پته شته دی چې دا څو دي یاره نحمده نصلي علی رسوله الکریم کم زیات 1.5 کورونه دي دا د تیرو اوسېدونکي دي و د هغو نه متاثرین شوي دي راغلي دي د دغو نه د اوبو استعمال شته رای نه اوبه شته رای نه سړک شته رای نور څه وسیلات یې نشته رای او بلکې دا خلک په خپله داسې دنیادار نه وي پیسې میسې ورسره نشته رای و راغلي دي په دغه شړه ځمکه باندې پروته دي و ډېر کسان دي خو حکومت داسې یو بل ځای له خلکو منډې والي زه په خپله تللی یم داسې کسانو ته خو موږ سره چا مرسته نه راکړې و نه د دغه زوی چا په نظر کې راخستی چې اوبو تکلیف یې رای د بجلۍ تکلیف یې رای د سړک تکلیف یې رای دا وشي نو دا خبرې د موږ سره هېڅ هم نه یې کړي تاسې نن راغلي یو الله دا رحم وکړي چې موږ دا کم تکلیف دی د اوبو د یوه شي د بل شي دا حل شي یوه خبره دا لکه د موږ د دغو خلکو د شناختي خبره ته وکړله دا د موږ په دغه وطن کې هغه وټو هلته کېږي وروره د موږ تقریبا 3 لاک 4 لاک روپۍ صرف د وټ پر اړولو باندې لګېږي ځکه چې موږ د شناختیان را اړوو 2 پاتې پکې اچوو نورې هغې په وجه باندې د موږ نه دومره هغه 2 لاکه 3-5 لاکه روپۍ کم جوړ ډېر خلک دي ځکه چې په یوه شناختي باندې خو 800 روپۍ خامخا پې لګېږي نو موږ د اپیل دی چې یاره دغه شناختي موږ په داسې واسطه باندې راشي ور ووړي چې دلته د موږ وړ د دغه علاقې شي نو موږ دغه کاکا دا راته ووایه دلته کې تاسو ته لکه مسلې چې کوم دي دا نور د څه دي یو خو د اوبو غټه مسله ده چې اوبو په کورونو کې هم نشته دا دومره غټ جومات چې کوم دی په دې کې نه سبیل شته نه د اوبو نه شمسي شته که نه او نور څه مسله ده لکه دلته کې تاسو ته مسایل نور څه دي هغه راته ووایي وروره د موږ د مسلې خو دا خبره ده چې موږ د فورا شمسي و کویای برابر شي نو دغه جومات سره په دغه ټولو محلې د دغو خلکو د فورا د فایدې خیر ورسیږي او یوه ډیګۍ ورته منظوره شي دا د موږ ضرورت دی دا سړک د موږ کچاری چې دا پوښ شي دا د موږ ضرورت دی د بجلی خو الله د رحم وکړي پاکستان مدې وي خو بجلی پکې نه وي او دغه د ووډ کومه مسله چې رو دغه شناختي چې موږ د دغه طرف ته وروړي نو موږ دا مسلې ډېرې ضرور دي نو موږ دغه مسلې دي اخره د جومات ته لکه چې تاسو راځئ ټیک شوه نو دا ټول داسې د کورونو نه کم کورونو کې دلته کې بل چا کره داسې اوبه شته دی چې تاسو د هغې نه چې کوم دی په هغه یو کور باندې زور راوړئ او د هغې نه اوبه راوړئ که دا څه کوئ دا مسله راته تاسو نو صاحب مهربانه دا خو چې کوم دی که نه بس هر سړي کره دا راغوي چې خپل اودس پې وکړي د میلمه دپاره چې کوم دی هغه هلته یوه کې ټینکۍ لګېدلې او بس څوک نه څوک پې مهربان شي څوک ورته اوبه راوړي ټینکۍ ډکې کړي د میلمنو بندوبست په هغې باندې نور کورونو کې هر سړی خپل اودس وکړي او راوځي جومات ته لمانځه ته بس دغه مسله ده تاکي سکول شته نه نه سکول اسپتال خو بالکل ابدا شته نه دی نه سکول شته نه اسپتال شته سکول اسپتال خو ډېره غټه خبره رو چې موږ ته اوبو سهولت نه وي سکول او اسپتال خو ډېره غټه هغه خرچې غواړي استادانو خرچې غواړي او ډاکټرانو خرچې غواړي او جوړول یې غواړي خو ډېره غټه خبره رو خو موږ چې مهرباني وي چې د اوبو طریقه مو ته جوړه شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نوم دې څه دی نوم مې دی جی حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا راته ووایه دا دلته کې چې دا کم مسایل دي
د دې دپاره تاسو چاته لکه فریاد کړی دی د دلته نه وتي داسې شپږ اته کسان د دې ځای چې کوم داسې سرمایه داره مالداره وګړي دي هغوی ته تاسو چېرته خپل فریاد رسولی دی چې یاره مونږ ته دغسې مسایل دي؟ اول خو جی ټول مخکې اول تاسو سوشل میډیا ولا چې څومره ورکړون دغه مونږ شکریا ادا کوو چې دغه خړې علاقې له مونږ له تاسو راغلو د مونږ پښتنه هم وکړله په الله قسم دی وروره چې د نن نه 2 کوله 3 کوله مخکې MNA له تلي یو MPA له تلي یو دلته مونږ یې ګباله جیره وستلی په دغه ځای مو درالی ورته مو چې لږ بر اسمان ته وګوره چې تارونه شته که نشته دا پورې مخامخ لنډ درته لیده شي کمبې راغلي دي بجلي نشته ناصر حاجي راته بار بار یایي چې زه درڅم بجلي درته لګوم زه درڅم کوڅه درته پخوم اولین خو دا وګوره موږ د جومات ته یو وسایل هم راته نشته کویای مو وګوره نه پکې پمپ شته دی نه پکې بجلي شته نه پکې اوبه شته دی کلیار مسافر دی وروره تېرېږي او که کلي ولا بس کور کې اودس کوي ورځي مونځ کوي نه برنډه شته اول خو دا خبره دویم نمبر خبره دا چې د مونږ د ووټ مسله و ناصر حاجي راته وویل د غواړی الیکشن نه مخکې چې زه درڅم نادره ورولم تاسو ته به زه ووټ راوړم بجلی به یې ورته ولګوم لښتي به یې ورته پاخه کړم چې کومې کوڅې ګلې دا به یې ورته پاخې کړم چې څه وسایل هم یې ما ته ووایي هیڅ شی هم نشته وروره د خدای غریبان یو د الله سرې ته پراته یو بلکل هم څوک اواز نه اوچتی د تاسو ډېره شکریه چې دلته مونږ له راغلو او د خپل ټیم هم مونږ له راکړه خلک دا راته ووایه دا خو په کور کې چې کوم دی تاسو ته څنګه تکلیف دی دقسې به په کور کې زنانو ته هم تکلیف وي ټیک شوه که نه نو تاسو په دې خپل ذهن او زړه کې لکه څه سوچ کوئ د خدای تعالی د آباد دنیا چې تاسو وګورئ او د دې خلکو د دروغو عادي ګاټې وګورئ د دوی د ډیلاکونه وګورئ او د دوی د کم شته چې الله ورکړي دي دا وګورئ او دلته کې د خپل د سهولتونو نه محرومتیا وګورئ نو بیا په زړه کې څه سوچ کوئ؟ نو سوچ خو دا کوو زړګیه چې خفه داسې یو که نه چې په وطن کې هر څه شته دی خو باید چې مونږ مسافر پراته یو په دا علاقه کې هېڅ اواز هم نه رسېږي مونږ پاکستانیان یو مونږ قبایل یو کلک قبایل یو د الله په فضل و کرم سره په بارډر باندې مخالک پراته دي الحمدلله مونږ بارډر یې ساتو څوکیداري کوو څوک روپۍ نه راکوي راله دلته د مونږ پښتنه او د اواز د اوچتېدو هېڅوک هم نشته دی په دا علاقه کې MNA شته MPA شته ناظم شته دی کسان دی چې داس په سوال باندې مونږ دا جومات جوړ کړی او په چندام جوړ کړی د غریبان چې څومره د متاثرین خلک ته ویني بیکاره خلک کوم نه الحمدلله خو وس هم د روپو نشته دی اوبه دلته یو کور دی په 200 کورو کې یو کور دی چې هغه شیشې لګالي وي شمسې سولرې هغه نه ټولې زنانه اوبه وړي نو کله کله وریځ یا بل پرون 2 ورځې باران وریځ به باران پکې نه وس لږ څاڅکي بیا شپې وشول هېڅ چا کاره غړپ اوبه هم نه وي سوال کوو د پاکستان حکومت ته مونږ دا خواست دی دا ریکویسټ ورته کوو چې برای مهرباني دا څه لا مونږ ګناه څه کړي دا اوبه خو راته راکړه که نه دا بجلي خو راته راکړه که چې اوبه راته ولګېږي چې مونږ مشین ته چللی شو نه شو چللی مونږ ته خو چې بجلي ولګېږي که نه مونږ ته خو چې حکومت ته طرفه څه شی منظور شي که نه سړک راته نشته کسان دی دغه ځای کې ولاړ دی دلته یو کس دی زرمخان څه شولو زرمخان یې نوم دی چې هغه زنانه وه ګاډي والې وه او چې هغه راچلې وه امبولانس او چې په دغه لار باندې مونږ سره امبولانس نه راتلو چې کله مو 100 روپۍ ولا زیاتې کړې امبولانس والا ډرایور وویل چې اوس په لار شمه ګینې ویل خویږم د لښتي ته خویږم ګاډی مې خویږي امبولانس نه وای و ګاډی نه راسره راکوزېده د درویش ته پټي سره او په ولا چې 100 روپۍ کریم ولا زیاته کړه دلته ټول ولاړ دي چې بیا راسره راغی مونږ نه لیار شته دی چې باران په اسمان کې څاڅکي راولویږي وروره د صابون غوندې علاقه ده سره پکې څوک تلی نه شي خرګاډی ورلویږي ښه ته د خپل ځان د غم امرې او د امتحان د غمه وی زاهده ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي ملګري دا د تیره اوسېدونکي دي د دوی د مخونه چې الله تعالی داسې صفا ساتي دوی لکه د مونږ خو د کریم پوډر نه استعمالوي دا په دې عبادتونو باندې د دې قرآن سره د مینې باندې د دوی د مخونه چې څنګه صفا دي دقسې د دوی د زړونه هم صفا دي دا شاباسي دا دادونه دا ډېر ښه نه دا د داسې وکړل دا د داسې وکړل نو راځئ که نه چې دا جنت وګټو که نه راځئ دا دلته کې دا کوم ماشومان بچي چې ولاړ دي دلته کې سپاره په لاس باندې دې جومات ته راځي سبا به چې کوم دی دلته کې د دوی چت ته ضرورت شي په دې جومات باندې چت نشته دی دې جومات کې اوبه نشته دی دې جومات کې بجلي نشته دی دا خلک چې کوم دی دوی ته اوبه نشته دی نو راځئ خیر دی مونږ خو
چې کوم دی نو ډېر د خدای تعالی جز غریب خلک یو الله تعالی د دغه غریبو د دغه ضرورتمندو خلکو یو اواز جوړ کړي نو خیر د ډېر وس مو نشته په دغې کې به یو 15,000 روپۍ موږ راواچوو او نور چې د کیمرې په سترګه باندې کوم د ایمان خاوندان مونږ ګوري هغوی د مونږ سره مرسته وکړي په دغه اړه باندې چې مونږ بیا تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې وښیو چې تاسو راواستولې او مونږ دلته کې چې کوم دی په هغې باندې څه وکړل او څه مو نه کړل خو بهرحال دغه یوه جزانه ریکویسټ که دا د ما اجازت څه ټایم والم زما دا کیمرمین به بیا وروسته ځي او دا ماشومان بچي چې کوم دی دا به هم تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیي ډېر انتهایی ګیله چې کوم دی دغه خلک په دې خبره باندې لري چې مونږ مسافر یو مسافر دي دا الله تعالی د مونږ د امتحان د ازمایش دپاره چې کوم دی په دې باندې دغه ورځ راوستي ده په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازه ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته